السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم نن موږ په دې ویډیو کې یو مسله ذکر کوو چې د هغې تعلق د قربانۍ سره دی. عام طور باندې خلک د قربانۍ سروې کور ته راولي، د اختر نه 2-3 ورځې مخکې د قربانۍ سروې خلک راولي. بعضې خلک چې کوم دی هفته مخکې راولي، بعضې چې کوم دی د اختر په شپه راولي، څوک یې مخکې راولي څوک یې وروسته راولي. دې کې څه داسې چې کوم دی څه قباحت خو نشته. خو بهرحال چې مخکې انسان راولي نو بهتر صورت دا دی. بعضې بزرګان واقعات زموږ مخې ته دي چې هغوی به د قربانۍ څاروی کال مخکې راوستو، هغې سره به ډېره مینه محبت کولو، د هغې به ډېر خدمت کولو، ځکه چې د قربانۍ وخت به راغو. داسې واقعات هم کتابونو لیکلي چې د هغه کور ماشومانو به هغه څاروي پسې بیا جړل. نو بهرحال هغه بېله موضوع ده. خو د قربانۍ څاروی چې چا مخکې راوستو، اوس هغې نه فایده ایستل دا جایز دي که ناجایز دي، مکروه دي که مکروه دي، په دې باره کې موږ به خبره کوو. فتاوا عثمانیه جلد نمبر 7 صفحه نمبر 376 کې دا مسله فتوا موجود ده. یعنی د قربانۍ څاروي نه د ذبح کېدو نه مخکې هغې نه فایده ایستل څنګه دي. که مثال څوک دې پیله شي، داسې ځناور دی لکه مثال ګډ دی چې هغې نه هغه چې کوم د هغې ویښته دي هاتې کټ کوي، هغه ویښتو نه فایده الي، سرمن د پاسه چې د هغې ویښته ډېر زیات وي، اون ورته ویلی کېږي، دومبه ډېر اردو کې ورته ویلی کېږي. نو بهرحال د قربانۍ څاروي نه د ذبح کېدو نه مخکې چې د اختر په ورځ ذبح کېږي، د هغې نه مخکې هغې نه فایده ایستل چې کوم دی دا ناجایز دي، مکروه دي. که چېرې د قربانۍ ورځ بالکل نږدې وي یا یو ورځ پاتې ده یا چې کوم دی بیخي یو څو ګنټې پاتې دي او تا څاروی راوستو د هغې په تنو کې پی دي، نو تا له پکار دي چې یخ اوبه پې واچوه، چې یخ اوبه پې واچوې نو پی چې کوم دی کنټرول کېږي. بهرحال که څاروی تا مخکې راوستو، هفته مخکې دې راوستو یا مثال 10 ورځې مخکې دې راوستو، اوس د هغې پی چې کوم دی که ته په یوازې د څاروی راوستې، په یوازې د میخه راوسته، په یوازې د مثال اوښه راوسته، چینی دې په یوازې راوسته، ته ځان له تا سره څوک شریک نه دي، نو لهذا د هغې پی استعمالول دا ټیک نه ده، ځکه د قرباني ټوله د الله په نوم ده، دا به ذبح کېږي، هغې نه پس بیا هغې نه چې کوم د انسان خوراک هر څه کولی شي. خو که چېرې ته پی د هغې استعمالوې نو بیا پکار ده چې د هغې پیسې چلا ورکړې. که تا مثال د 100 روپو پی استعمال کړل نو 100 روپۍ غریب له ورکړه، د الله په نوم دا صدقه کا. او که مثال پی ته نس کوم چلا ورکوم نو بیا هم ټیک ده، ښه خبره چې پی چلا ورکې د الله په نوم چې کوم د غریب مسکین له دا پی ورکې. نو معلومه دا شوه چې د قربانۍ څاروي نه د ذبح کېدو نه مخکې هغې نه هر قسمه فایده ایستل دا مکروه دي، دا چې کوم دی ناجایز دي، داسې کول نه دي کول پکار، ځکه تا دا راوستې د الله په نوم باندې دا به ذبح کېږي. که مثال هغه غوی دی، ته زمیندار یې او ته پې د پټو کار کې د قربانۍ څاروی دی او ته پې د پټو کار کې لا ذبح د وخت پاتې دی، نو دا هم ټیک نه ده. یا د قربانۍ څاروي باندې ته سورلي کې مثال سانډا دی، تو ته چې کوم دی ګاډۍ ورته واچې خښتې پې روړې بټۍ نه یا پې نور څه روړې. بهرحال د قربانۍ څاروی چې که کم یې هم دی که نر ده که ماده ده، د هغې نه هر قسمه فایده ایستل دا مثال مکروه دي، دې نه ځان بچ کول پکار دي. په قربانۍ باندې بیا اثر لړه کړي، دومره پیسې انسان خرج کړي چې هغه مثال مکروه وي، په هغې کې چې کوم دی داسې قباحت راشي، د انسان ثواب چې کوم دی هغه خرابېږي. لهذا د قربانۍ څاروي نه هېڅ قسمه فایده ایستل دا پکار نه دي. او که مثال د پیو په حوالې سره موږ خبرو کوو، مثال 5 کسان شریک دي، 5 کسان چې کوم دی په یو څاروي کې یو شریک دي، نو پی به څوک څکي؟ دا خلک تپوسونه کوي چې یا مولانا صاحب دا پی به څوک څکي؟ نو پی به څوک هم نه څکي، پی به د الله په نوم صدقه کېږي. که مثال چا اوس کړل نو د هغې پیسې به بیا هم د الله په نوم ورکوي. خو بعضې علما چې کوم دی یو ښه صورت پکې دا هم ښیي، که مثال هغه پی ته خرڅ کړي، د قرباني څاروي پی ته کوم دی تا خرڅ کړل، چې خرڅ دې کړل، اوس هغه پیسو باندې قدي قرباني مثال ته شوتل دی وروړل، ګیا دی ولا وروړه، یا دی ولا بل څه د خوراک شی وروړو، مثال نن سبا هم ګرانه ده، نو بیا هم ټیک ده. که مثال 5 کسان شریک دي، خامخا د قربانۍ نه مخکې ته څاروی راولي به خوراک کوي، بیا خوراک چې کوم دی اخره کې هغه څومره خرچول شي خلک بیا تقسیموي. نو که چېرې د دې څاروي دا پی چې کوم دی تا خرڅ کړل، هم هغه پیسو باندې څاروي له ګیا وروړه یا چې کوم دی نور څه وروړل، بیا هم ټیک ده. دا صورت هم علما فرمایي چې ټیک دی. خو بهرحال د قربانۍ څاروي نه بذاتي چې کوم دی هغه نه فایده ایستل او خپل ځان پر استعمالول دا مکروه دي، داسې کول نه دي کول پکار. امید کوم چې تاسو په دې مسله پوه شوئ چې د قربانۍ څاروي نه
د ذبح کېدو نه مخکې هیڅ قسمه فایده ایستل دا مکروه دي، دا شي کول نه دي کول پکار، دا ناجایز دي.